د دې داسې مثال دی لکه یو بادشاہ تا نجومیانو ویلی چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کول. آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاه یم، فوج را سره دی، اسباب د جنگ را سره دي، توپ را سره دي، اخر د زمری برازي په کما واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج درولې. وسلې ور سره دي او توپ ور سره دي چې بای دې خار ته بزمره راځي په کما د دې دومره لوی طاقت سره بزمره راځي څنګه. واده وشو، ډوله رااله، ناوی او زلمه ناس د ناوی د زمری ته زلمی ته وې چې یاره دا ستا پلار د زمری نه ډېر یریده او ما تر اوسه پورې د زمری شکل نه دی لیدلی چې د زمری دا شکل څنګه دی. نو د ناوی او زلمی ته د حلوا او پلیټ راغلی و څه چې د دنیا رواج. د الک تیلې را واغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمری شکل جوړول شروع کړ چې د ناوی ته وخیمه چې هغه زمری داسې چې د زمری شکل څه وخت کې مکمل کو او ناوی ته وی چې زمری داسې شکل او مغه وخت کې هغه د الوا په هغه تصویري زمری کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی نه ونیو مړی. دنیا حیران شو دا چل څوش د ناوی سے چلو کو ناوی ورته وی چل مال مان دے دا چل شو. د رحمان بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزان که چاپیرت نصد د سکندر کی. د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کی عموم چې د خزان باد پر راشي نو خلاص بنشي. تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې قدرت د چا وجلو غواړي نو هغه خپل متیازو نه ورته دریاب جوړ کی او هغه پکې غرق. عزیزانو شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې و. شپږ میاشتې پس چې سیلاب ختم شو او د نوح علیہ السلام مرګري وغیرات د تمام زنده سر اشیاء نه یو جوړه په دې کشته کې هغه تروته او قدرت د دنیا د نسلونو نظام شروع. نوح علیہ السلام تا آدم ثانی د دې وجه وای
چې یو انساني آبادی خود حضرت آدم علیہ السلام نه شروع شوه او دویم نظام بیا د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع شوه د تبلیغ ژوند چې د 9.5 کاله تبلیغ د پیغمبري جبه 9.5 کاله کړو او عمر یې چې 1000 کالو نه پاس عرض میں داو چې آسمانی عذابونه عزیزانو آپ مختلف شکلونو کې راځي د اوبو په شکل کې راځي مخکې نورو بیانونو کې براشي د ماشو په شکل کې راځي د تندر په شکل کې راځي د چندخانو په شکل کې راځي د مولخانو په شکل کې راځي په پاکستان چې کوم عذاب نازل دی عرض میں داو چې د عذابونه د قدیم نه را روان دي او د دې شکلونه مختلف کم قوم چې د خدای نه باغی او سرکش وي نو هغه د پاره د سنه عذاب انتخاب الله تعالی نل پاکستان هم د الله نه سرکش او باغی دی قوم د خدای نه باغی دی نو تاسو ګورئ ورته چې مختلف شکلونو کې په عذابونه راځي نن خبر ګور بیا د دې ملک حکومت الله تاسو ته څنګه نصیب کړي په سلويخت کاله کې د پاکستان قوم داسې حکومت اونلیدو چې د دوی زړه خوشحال شوی اوړې په وبس کې ار یو حکومت چې راځي دروغجن فریبی دوکباز بے ایمان آریو چرا او یوڅ او کئی بلی عزیزانو مونږ نه مخ کې چې کوم بزرگان تیر شوي امام بخاری رحمت الله علیه چا ورته ویلي چې دې زنه زر میله فاصله باندې یو سړی دی چې هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل خپو زر میله پیدا مزالو یو حدیث نن والله ک تاسو زر قدمه یو حدیث پسې مزالو کړم دې چرته زر قدمه زر قدمه هډیر شه لس قدمه چا درته ویلي چې بار په دې سرک یو بزرگ دی هغه ته یو حدیث یاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قوم ورته څوی او مړه مونږ له لږ حدیثونه یاد دي مونږ له پولیس دا قوم دا د امام بخاری هم دا تاسو مونږ گزار خلق دغه سي دا نور د لچر دا پردا مونږه شیخان مولیان میاگان کنا اغنجیان دا خلق دا پیران دا د جیبونو ګڼ کپان پیر جیسے بلو پٹھائے پہ سر کڑیو پیر جی وہی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر دا چرڑے مار دوی توایا کنا جرازه او لسمی لمخ کے یو بزرگ دے اغت یو حدیث یاد دے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسمی لور پسیلار ستاسو دوا پکار
نن چې زمره سخت خبرې مې خلې نه وځي په کار نه دي چې زه داسې وکړم او زما په خدای قسم دی چې ما دا اورېدلي دي دا چې 200 میله لرې یو بزرګ دی او هغه محدث دی او هغه ته د پیغمبر حدیث یاد دی ما 200 میله المزل ورپسې کړی ما یو د مولانا روم یو کتاب ویلو د پاره 15 میله 11 بجې د ورځې اوسګار شوه د مدرسې نه او په سایکل سور شوه 15 میله می مزل کړي او بیا می تر مازیګر هغه سره هغه کتاب ویلې ده او مازیګر بیا په سایکل را سور شوه او ما خام دل تر رسید یو کا دا دلته کګه والا د تاسو سره جوخته 100 میله به دې زنه کم از کم 15 میله دی کګي ولې کیو عالم چاغتا د فقاهت یو فن یاد 3 میاشتې دی کګي ولې تا سحر وختي پیدا روان شوه او 2 غنټې مې هغه سره تیر کړی او بیا په خپل خپل روان چې ما سره سایکل نه په خپل دا خو ذوق غواړي مینا غواړي شوق ماتا د مثنوی مولانا صاحب ویلي چې ته ډېر لوی تکلیف کې مالجی زده یو مثنوی یو شعر مجبور کړي ما یو شعر بیا څه شعر ملغدا دې چې شاد باش اے عشق خوش سودای ما شاد باش اے عشق خوش سودای ما اے طبیب جملہ علتائے ما وہ خوشحالہ اسے اید جناب محمد الرسول اللہ پا عشق کے ڈیر خی سودا زمان او اید تمام مرضونو دوائی سودا زمان اید رسول اللہ پا عشق کے چې کومه سودا زما پزړه کې پیدا شوا په خدای قسم هغه د ټولو مرزونو د پاره دوايي وګرځي عاشق خو یو درد لري یو درد هغه درد پیدا شو ا د ټولو مرزونو علاج د ټولو مرز مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ د دې خپې ګنگرین یو بیماری ده د خپې ګنگرین شو ډاکټرانو چوکته هغه ورته دا خو به خپې پرې کول غواړیو بالکل دغمانه بیخ کینی ټول بدن به پویزن کیږي او دا به مړ شي ډاکټرانو ویل صاحب خپې پرې کوي ویل پرې ډاکټر راغی نشستن ول دا سکه و نشستن درته و خپد نه پرې و نه خپبه مې پرې کوي خو نشبه نه راکو ول دا ول بس به نشیبه پرې کوي ډاکټرانو ول خپبه نشیبه پرې کول پټکی به مرشه دازي مو اړیو څوک غستې جګړه و یو غنټه مولانا ورته والله کرا نه پرې کوي چې ترسو وعده نه کړی چې نشه به نه راکړي اغي ول خلی کلی راکا کته مرشوي نو تب خپل ذمہوار
هغه ورته ولیکل چې کزه دیخ په پرې کېدو نه مرشم نو زب خپل ذمہ وار خپای پرې کېدل شروع کړ دې ځکه ورته پرده واچولا او خپای غسل شروع چې شروع کړ خپای غسل کړ اوس مولانا مسکه کیږي نه وای کوي نه پای کوي نه څه کوي خپا غسل شو پټای او شو وارد ته یوړې شو ډاکټران سبار آله چې دا به مړی سار چراغ مولانا ورته خندل سال دې جیول بالکل ټیک ټاک ډاکټران پیراله مولانا صاحب حال بوي اوس هغه زه خپل کار کوي تاسو خپل کارو کو ما خپل کارو کو تاسو اپریشن کارو اپریشن مو کو او زما د راس خبره مان څه تاسو کو والله پریدو دې نه حل بوي ډېر مجبور کړي ول تاسو چې زما خپغو سولا نو زما نظر په یو حدیثو د جناب رسول الله صلی الله علیه ما ته د پیغمبر یو حدیث را یادو پیغمبر ویلی دی چې د مسلمان خفکی از غیلار شیم نو خدای پاک بداغي اجر ورکړي نو په دې حدیث میں سوچ کولو چې خدایا ستا حبیب ویلی دی چې د ازغبم اجر ملاویږي نو زما خو خپغو سیږي چې د دې په څومره اجر نو په هغه اجر کې مې تصور کولو چې بیا پویم واټ کې پروتما تاسو خپغو سکړي والله کزه په پوښه تاسو خیال راکړئ نو عرض مې داو چې دا حدیث ذوقي سيزونه او حدیث د محبوب خبري نو د محبوب خبرو د پاره خو عاشق پکاري کنا اوس خر ته د محبوب خبره کوي اپ څه دانن چې د چا ودونه او د خلق دا سره روان دي او دوه کسو مال املاس راکې دوري جوبوي چرته عدالت بیگا پدرې ډمه غړې سوق تعلقات کی خدای دې دا تعلقات تاسو په سر مار تعلقات چې پالي جنت بنه غټي دوستای چې کې جنت بنه غټي د کمسلو د رزيلو مرګرتیا چې کې جنت بوئی بدر باندې جنت ته ګورو مونږ ته دا ذوقي سيزونه دي د پیغمبر